دوه قسمه خلک دي. بعضې هغه خلک چې کوم په شهرو کې پاتې کېږي، یعنی د هغو رهایش په شهر کې وي، او بعضې داسې خلک دي چې هغو رهایش په دیهات کې وي، خو هغه دیهات دومره لوی وي چې هغه باندې د شهر وال حکم جاری کېږي، یعنی داسې معلومیږي په هغو کې د جمعې لمونځ هم کېږي او د اختر لمونځ هم کېږي. نو هغو د قربانۍ چې کوم وخت هغه کوم ده، دا خبره هم په ذهن کې کېنوي چې د شهر وال خلک یا د غټ دیهات وال چې کوم خلک دي، د دې د قربانۍ وخت د 10 ذی الحجه د اختر لمانځه نه بعد چې کوم وخت د دې نه شروع کېږي او 12 ذی الحجه غروب آفتاب پورې دا وخت قربانۍ دی. کله چې 12 تاریخ باندې لمر سترګول ویږي، هغې نه بعد قرباني کول د دې شرعاً هیڅ حیثیت نشته. او کوم کسان چې مطلب په شهر کې وي یا په غټ دیهات کې وي، هغه کا د اختر په مانځه نه مخکې قرباني وکړي، د داسې خلکو قرباني هم جایزه نه ده او قبلیږي نه، بلکې داسې خلک د دوباره قرباني وکړي. او هغه خلک چې کوم په شهرو کې یا په غټ دیهاتو کې نه پاتې کېږي، بلکې هغه یو وړه قصبه وړه دیهات کې پاتې کېږي چې په هغه کې د جمعې لمونځ او د اختر لمونځ نه کېږي، نه هغو دپاره د صبح صادق نه بعد چې کوم وخت دا د قرباني ده، صبح صادق نه ونیسه او د 12 ذی الحجې د غروب آفتاب پورې د دوی د قربانۍ وخت ته، او که چیرته دوی په لمر سترګې راختلو نه بعد قرباني وکړي، نو دا د دوی دپاره ډیره بهتره ده. او شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله، هغه یو بیان کې فرمایي، وای کوم کسان چې واړه دیهات کې وي، نو هغو دپاره بهتره او مناسبه خبره ده چې هغه خلک چې کوم په شهرو کې پاتې کېږي، هغه چې کوم وخت باندې د اختر لمونځ کوي، نو د وړې قصبې والو ته هم دا پکار ده چې هغه د شهر مطابق او د غټ دیهات مطابق د هغه خلکو د لمانځه په اندازه ولګوي او په هغه طریقه دی بیا قرباني وکړي چې د شهر وال او غټ قصبې وال او د وړې قصبې وال د ټولو قرباني دا په یو ځای باندې. نو د قربانۍ چې کومې ورځې دي هغه صرف 3 ورځې دي، 10 11 او 12 ذی الحجه. که څوک په 13 ذی الحجه باندې قرباني وکړي، نو د هغه کس قرباني دا بالکل قبول نه ده. بعضې و داسې هم طبقه ده چې هغه 4 ورځې قرباني کوي، حالانکه دا بالکل د شریعت خلاف ده. که څوک په 12 ذی الحجه په غروب آفتاب نه بعد قرباني وکړي، یا په 13 ذی الحجه باندې قرباني وکړي، یا په 10 ذی الحجه کوم چې د شهر وال خلک دي هغه په د اختر په مانځه نه مخکې قرباني وکړي، نو د داسې خلکو بالکل قرباني دا جایزه نه ده. نو قرباني کول بهتره خبره ده چې د ورځې د ځناور قرباني وشي. او که چیرته داسې علاقه وه چې هغه د شپې د رڼا سهولت و او بالکل صحیح رڼا و، په هغه ځای کې د ځناور رګونه صحیح معلومېدل، نو د شپې قرباني هم دا صحیح ده. که چیرته د شپې تیاره وه، صحیح رڼا نه وه، نو د شپې قرباني کول بیا د هغو خلکو دپاره دا مکروه ده. حالانکه مستحبه او بهترینه طریقه دا ده چې د ورځې قرباني وشي. نو 2 قسمه ځناور دي. بعض هغه ځناور چې کوم غټ دي، ما چې کوم تاسو ته بیان کړل، مطلب اوخه یا داسې سنډه او میخه، غوا او غوی، دا داسې ځناور دي چې په دې کې 2 کسان شریک کېدلی شي. او کوم چې واړه ځناور دي، بیزه یا داسې چلی او ګډه نرمه ده، دا داسې ځناور دي چې دا صرف یو کس د خپل ځان د طرفه نه قرباني کولی شي، په دې کې په یو نه زیات کسان دا نشي شریک کېدلی. نو صرف نفس مسله دا بیانول مقصودی. نو دې په تفصیل شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله په رساله کې موجود ده. نو که تاسو چیرته تفصیل سره او دلایل سره د دې موضوع مطالعه کول غواړئ، نو د استاجي رساله تاسو مطالعه کړئ.